وعلیکم السلام ورحمة الله. مفتي صاحب محترم، تاسو خیر؟ د ده نوم نجم عباس دی. نجم عباس نوم یې دی. مفتي صاحب صحیح دی انشاءالله. ما خو داسې اراده کړې وه چې سبا ته مې والد صاحب پریس کلب مخې ته راشي او پریس کانفرنس وکړي. نو ستاسو دې کې څنګه خوښه ده؟ نو هغوی پریس کانفرنس وکړي او که نه صرف پوسټ وچلوي. مفتي صاحب محترم، هغه مخکې دی چې کله راغلو زموږ ملاقات و، د کور ملاقات و، هغه چې څنګه راغلو ملاقات واپس شولو، دوی موږ ته ملاقات ونه کړلو، حتی بیا موږ سوال مینت وکړلو. بیا زموږ ملګری راغلی و، نو هغه سالن راوړی، موږ بهر نه سالن راغواړو. د جیل روټۍ هغې چې سړی وګوري نو غوټۍ ورځي، موږ بهر نه راغواړو. نو کله چې هغه سالن راوړلو نو سالنه مې را پرې نه پوستو او زموږ د ملګری وهلی هم و. بیا د هغې نه پس زموږ سره روغه وکړله او دی وویل چې آینده به داسې نه کېږي. بیا دلته زموږ دې کمره کې ګرمي ډېره زیاته وه. دنه موږ کمره وغوښتله، ښکته یوه کمره ده، داسې سایډ ته ځای دی، نو موږ به دا ګرمي هلته تېره کړو، پس له هغې به بېرته دلته راشو. هغه کمره مې رانه کړله او ما ورته ویل مې زه ټیک ته مه راکوه، خو دا کمره خو راته ټیک که نه. نو دې که ما ته ورځې راکړې، مې زه ټیک ته. نو چې 2 ورځې تېرې شولې ما ورته ویل مې دا کمره تاسو کله ټیک کوئ؟ نو هغې کې مې بیا چیړ کولو، حتی چې ما پرې په سوال مینت باندې دغه کمره بره ټیک کړله. بیا پکې رنګونه نه وو شوي، رنګ لا ښکته رنګ دی نه راوړلو. بیا هغې نه مې ورته بیا سوال وکړلو، دې خو را نه وړو، نو ما بیا په خپلو پیسو ورته راوړلو. ښه بیا دغه رنګ یې زمونږ ملګری دی موږ سره کمره کې، نو دا دې ځای نه لرې کړه. موږ ورته ویل دا ولې لرې کړو؟ دې کې ستا کار څه دی؟ دا خو زموږ خوښه ده، موږ چې کوم ملګري موږ ته نږدې دي موږ ځان ته راکټ کړي دي، زموږ اعتماد دی پرې، موږ سره کتاب هم ګوري او دغه رنګې خدمت هم کوي. بیا د هغې نه پس ګرمي ډېره زیاته وه، نو دنه مونږ دغه یو کولر غوندې کې اے سي دا هم پرې وغوښتله، انعام صاحب سفارش کې راغلی و. نو د هغه ټایم سره ویل ټیک ده، خو چې کله هغوی لاړل نو د مونږ باندې اے سي راوغوښتله، خو مونږ ته یې پرې نه خوسته، واپس مونږ بیا بدله کړله. نو اوس دغه درېیمه ورځ ده، دغه ملاقات راځي، سالن راوړي، دی نه پرېږدي، د ټولو جیلیانو سالن راځي او زمونږ نه راځي. نو مونږ قاضي کمال صاحب ته مې ناپکي کړی و اسسټنټ و، نو هغه ویل زه به انکوایري کښېنوم، خو د هغه هېڅ پته ونه لګېده. بیا سالن بیا راغلی و، بیا را پرې نه خوستو، ان تر نن سالن راغلی و را پرې نه خوستو. نو دغه رنګ مسایل دي. بل په مختلفو شکلونو باندې موږ ته اذیت راکوي. وعلیکم السلام ورحمة الله. ښه جي مفتي صاحب محترم، دغه سړی چې کوم دی مردان کې پاتې و، نو هلته د مشال کیس والا و، نو په هغوی باندې د تهمت لګولی چې دوی منشیات فروشي کوي او ایس خرڅوي. اوس زموږ ملاقاتیان راغلي وو، عبدالرحمن فاروقي صاحب دي، نو هغې سره ناست وو، نو دی په لاره منشیاتو والا سره ملاقات کوي. اکثر مونږ وځو نو مونږ سره خلک ستړي نشي کوي، هر خلک مونږ سره ملاقاتونه کوي، کمرې ته راځي، عقیده مونږ سره مینه محبت ساتي د عقیدې د وجې. نو دی وایي دا د سره ښه نه ښایي چې د سره دی ملاقاتونه کوي. نو مونږ ورته ویل مې ستا په دې جیل کې مونږ ته وښایه چې کم داسې ښه سړی دی چې هغه سره مونږ ملاقات وکړو. دوهمه خبره دا چې مونږ که چا سره ملاقات کوو یا مونږ سره څوک ملاقات کوي نو د هغې به مقصد څه وي؟ نو دی تهمت غونته کې لګوي. مفتي صاحب محترم، دغه سړی د مجاهدینو چې څومره هم د ختم نبوت مجاهدین دي د هغې بدنامي کوي په وړو وړو خبرو باندې او په ناشنا طرز باندې. مفتي صاحب محترم، دغه سړی موږ سره مذهبي تعصب ساتي، لکه مونږ تر دې ځایه اورېدلي دي چې زمونږ په اړه دا فکر ساتي چې دا خو قاتلان دي، بې ګناه خلک وژني، زمونږ په اړه باندې دا خبرې کوي. نو بس خلک داسې دي چې شهادت نشي کولی، ویرېږي ډېر زیات، خو دا سړی موږ سره تعصب ساتي. نو د ظاهري نوم نه موږ له دا اندازه کېږي چې یا خو شیعه دی، که شیعه نه بیا به قادیاني وي، نو دغه امکان دی غالبا. صاحب محترم، د دغه سړي مقصد دا دی چې قاضي صاحب مونږ یوازې کړو او زهر ورکړو. مونږ دغه رپورټ را رسېدلی دی. السلام ورحمة الله. مفتي صاحب محترم، دغه سړی چې کوم دی دا د قادیانیانو خاص سړی دی. دی زمونږ د چې کوم نور ملګري دي ختم نبوت، د مشال
کیس والا خوشاله چې ودرېد هغوی هم ده بدنام کړي وو چې دی ایس خرڅوي او پوډر خرڅوي چرس خرڅوي نو نن یې همدغه خبره زموږ په اړه باندې کړې نو دا حدیث چې څومره هم د ختم نفوذ مجاهدین نو هغوی بدنامۍ د هغې د بدنامولو کوشش کوي نو دې خبرو ته بیا لږ مفتي صاحب محترم بله خبره ده چې دی چې راغلی دی لا تر اوسه پورې زما کمرې ته دی نه دی راغلی چې آیا تاله څه مشکل شته آیا تاله څه پریشاني شته دی زما او د ده ترمنځ تقریبا 3 منټه فاصله به وي او ښکته چې کوم دی خوارج دي هغه خلک چې د ریاست سره د دښمنۍ په نوم ککړ وي دی چې راغلو په 2 ورځې د هغوی سره ملاقات وکړلو او د هغوی ټول مشکلات او پریشانیان یې حل کړل او دوهمه خبره دا چې مفتي صاحب محترم نو بیا موږ ته دلته د علامه اقبال صاحب رحمت الله علیه قول رایاد شي چې قادیانیان هم د اسلام دشمنان دي او هم د پاکستان دشمنان دي مفتي صاحب محترم هغو ملګرو ته دغه میسج ور فارورډ کړئ ورته د دغې خبرې نه تاسو له څه اندازه کېږي مفتي صاحب محترم دا دغه رنګ سړی دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت صاحب خیزی صحت ښه دی. دا وایسونه ما تاسو ته راولېږل چې دا د غازي خالد فیصل حفظه الله وایسونه د بېګۍ ما ته رالیږلي دي. دا نجم عباسي په نوم باندې چې یو سوپرډنټ دی ډېر دین مخکې په مردان کې و د مشال کیس کې نو څومره لکان چې و چې هلته مشال په کیس کې نو هغه ټولو باندې د مختلف الزامونه ولګول او هغې مختلفو جیلونو ته ولېږله مردان نه یې لرې کړه بدله یې کړه. اوس هغه غریبان چې دي هغه په مختلفو علاقو کې جیلونو کې پراته دي. دا نجم عباسي سوپرډنټ چې دی چې دا اوس پېښور ته رابدل شوی دی پېښور سنټر جیل کې دی نو دی د څو میاشتو نه مسلسل لګیا دی غازي خالد فیصل حفظه الله دې باندې قسمه قسمه سختیانې کوي د وایسونو کې ټول هغه خپله تفصیل کړی تاسو واورېدي چې کوشش یې دا دی چې په څه طریقې باندې دغه غازي صاحب چې دی شهید کړي ست لاره وباسي په څه طریقو سره دی تنګ کړي او دا سړی چې دی چې قابلیت نواز غونته کې دی نو موږ څومره اهل حق چې دي چې په موږ باندې کم از کم د هغه لپاره اواز لګول د هغه حفاظت لپاره اواز لګول د بالا افسرانو ته د خبر ورسول او د هغې مخې ته هر څه وس او کوشش چې څه وس چې د سړي کېږي د هغې مطابق اواز لګول چې په موږ باندې فرض دي. سواله که اوبه سره تېرې شي بیا موږ هر څومره احتجاجونه کوو چغې لګو نو بیا به د هغې څه فایده نه وي او د الله په نسب باندې به موږ او تاسو مجرمان ګرځو نو څومره بااثره خلک چې دي صاحب اختیار خلک چې د خپل وس مطابق د هغې لپاره اواز ولګوي نو دغه وایسونه مې تاسو سره ولېږل چې تاسو یې وګورئ د هغې مطابق بیا چې تاسو مخکې هدایت ورکړي. جزاکم الله خیرا جزاکم.